د پښتونخوا ریډیو مردان د معیاري پروګرامونو ترڅنګ اوس فیصله شوې چې د دغه یاد سټیشن لخوا د ولس په معاشرتي ژوند جواک د ریډیو ډرامو لړۍ هم پیل کی. د دې لپاره د سټیشن منیجر ساجد محمود په مشرۍ کې یوه غونډه تابع شوې چې پکې نوموړو براډکاسټرانو سره سره ستر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب سره تعلق لرونکو وګړو ګډون کړی. پښتونخوا ریډیو مردان لخوا موږ د ډرامې یو سلسله شروع کوو او دغه لړۍ کې موږ کوشش کوو چې زموږ کوم وسایل دي، موږ سره دستیاب وسایل دي، د هغې تر مخه ستاسو دپاره یو معیاري چې دی نو ډرامه راوړو. پښتونخوا چې کوم زموږ اف ام دی 2.6 هلته نه یو د ډرامې آغاز کوو او په هغې کې موږ هغه پخوانۍ ډرامې چې کومې وې چې هر چا به د هغې کمي محسوسوله، نو کوشش کوو چې موږ په هغې ډرامه کې زموږ د چاپېرچل چې کومې ستونزې او مسایل دي هغه مخکې راوړو. د ډرامې چې دی نو په معاشره باندې ډېر یو ژور اثر وي. دا د معاشرې چې دی نو عکاسي کوي او ذهنونو ته د کردارونو په ذریعه باندې د اداکارانو د کردارونو په ذریعه باندې دا چې دی نو ډېر زیات چې دی نو اپیل کوي. موږ د ریډیو پښتونخوا نه به د ډرامې آغاز کیږي، د ریډیایي ډرامې، او دغه ډرامې به چې زمونږ کوم سماج دی، زمونږ چې کومه ټولنه ده، زمونږ چې کومه معاشره ده، او په دې کې موږ ته راپېښې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي چې د هغې د هواري دپاره به موږ کوشش کوو چې په دا کومه ډرامه شروع کېږي په دې کې موږ به یو پیغام ورکوو، یو میسج به ورکوو. په دغه موقع سټیشن منیجر ساجد محمود ویلي چې زر دی چې د معاشرتي شخړو د اصلاح او عام ولس ته خبرتیا د ریډیو ډرامو په شکل کې ورکړی شي. زما نوم ساجد محمود خان دی، زه دلته د سټیشن منیجر ډیوټي کوم د پښتونخوا ریډیو اف ام 92.6 کې. زمونږ د پښتونخوا ریډیو همیشه دا کوشش دی چې موږ تاسو ته ښه پروګرامونه، ښه کنټینټ او ښه پریزنټران وړاندې کړي داسې پروګرامونه. نو هغې حوالې سره نن زموږ یو میټینګ و، هغې میټینګ کې موږ دا فیصله وکړه چې دلته نه به موږ ریډیو ډرامې شروع کوو چې هغې ډرامو کې به موږ معاشرتي مسایلو باندې، ستاسو مسایلو باندې به داسې ښه لیکوال به ډرامې لیکي او هغه ډرامې به بیا تاسو ته په ریډیو باندې پیش کړی کېږي. یقینا چې د پښتونخوا ریډیو مردان دغه هڅه عملي شوه نو دا به د ریډیو په دنیا کې یو ګټور ګام ثابت شي. پښتونخوا ریډیو مردان لپاره امان الله حبیب، کاټنګ.